والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ټولو ناول چا چې د قرآن کریم ویل او چا اورېدل تراوح کې ابتدا نه آخره پورې ختم هغې مکمل کړلی. الله رب العزت ته ورته مبارکي او الله رب العزت ته د مزید توفیق موږ ټولو راکړي. الله رب العزت ته بار بار د دې قرآن کریم ویلو او د دې د اورېدو توفیق موږ ټول راکړي. سوچ مې کاو چې څه ووایم. دلته کې دا جماعت هم جوړ شوی دی. جماعت چې څوک جوړی الله رب العزت فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. د مسجد د جماعت تعمیر هغه څوک کوي چې هغه په الله باندې د الله په ورځ د آخرت باندې ایمان لري. مومنان مسلمانان ځان له جماعت جوړی او دا په هر محلې والو باندې او په هر کلي والو باندې جماعت جوړول د خپل وس مناسب دا لازمي. دا نه چې هغه به نورو ته سوالونه کوي چې تاسو به جوړوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو راغې مدینې ته نو د ټولو نه اول بنیاد یې د مسجد قبا کېښو. مسجد قبا نه چې بیا دې خوا ته راغلو نو هلته کې د مسجد نبوي د هغې بنیاد یې کېښودو. هغې په خپلو لاسو باندې په خپل محنت باندې په خپل څومره چې مسلمانانو د هغې په تعاون باندې هغه جماعت ورسېده سر ته. څنګه و هغه د هغه وخت مناسب د هغه خلکو دپاره پوره و. د احاطې په لحاظ سره وړوکی و او له پاسه په هغې باندې د کجورو پاڼې ایښودې شوې وې چې کله به باران وشو نو بهر به دومره نه و څومره چې بدن نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرې بهر ته تشریف راړو او دا خبره د خلکو ته مسلمانانو ته کوله چې لیلة القدر په کم تاریخ باندې په کم شپه باندې ده. لیکن هلته کې څه کسانو هغې یو بل سره اختلاف و. څه داسې جګړه نه وه خو د خولې هغه موماري وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما خو خبره کوله خو دې کسانو جګړه کوله. د هغې جګړې د نحوست د وجې نه هغه خبره اوچته شوه. زما نه هیره شوه چې هغه کمه شپه ده. زمونږ پښتو کې هم خلک وایي چې کله بې اتفاقي راشي د کور د منګي اوبه وچیږي. الله رب العزت ته تاسو دا جماعت چې جوړ کړلی ښکلی عالیشان الله رب العزت ته تاسو له د دې اجر او ثواب هم درکړي او الله رب العزت ته دا اتحاد او اتفاق دا خبره
چې کیږي نو بې اتفاقۍ باندې نه کیږي، دا په اتحاد او په اتفاق باندې کیږي. الله رب العزت ته زمونږ د ټولو مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کی. جماعت ته نو څه خبرې داسې دي چې هغه د جماعت په باره کې وشي. جماعت د الله کور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوله چې داسې یو وخت به راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام به نه تش نوم به پاتې شي. تپوسو کې مسلمان دی، د مسلمانۍ د خبرونه، د کارونو نه، د عقیدې نه، د ایمان نه خبر یې وینا دغه خو نشتی، خو یم مسلمان منځ کې 15 ټیمه وینا منځ خو نه کومه خو مسلمان یم. چې بل طرف ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ترک الصلاة متعمدا فقد کفرا. صفا خبره ده تاویل پکې منګه کو، که تاویل نه کې دا ټول کافر کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صفا خبره کوي چا چې په قصبانه منځ پرېخو کافر شو. بیا زمونږ چې کم درې امامان دي نو چې یو سړی کافر شي مسلمانو کافر شو نو د هغه سزا هغه بیا توره ده، د قتل کړی شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه، یو سړی مرتد شو د مسلمان کېدو وسته چانس شته که نشتی. خبرې هغه زیاتیږي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د حدیث مقصد دا دی چې دې سړی کار چې کړل نو هغه کافر شوی نه دی، خو کافران منځ نه کوي، د هغه په شانتي یو کار وکړو، کافر نه دی. نو سزا شته که نشته؟ نو سزا هغه نور خو وی چې دقه یوه سزا یې ده، خبر اخلاصه ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نه، یسجن جیل ته دې وغورځولی شي و یضرب او وهلی کېږي به حتی یتوبه او یموته، یا به دی په دې حالت کې په دې وهلو ټکولو کې مړ شي او یا به دی توبه وباسي. نو خبره مې کوله چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام به پاتې نه، تش نوم به پاتې. کته چې لګوړې لاړ شي زمونږ تبلیغیان حضرات چې لاړ شي نو هلته خلکو سره ملاقات وشي، زم مسلمانم زمونږ کرا زما د نیکو د ور نیکو د لاس هغه لوټم شته، هغه جانماز هم شته، موږ مسلمانان یو. تپوس ته وکړې کلمه، نو کلمه چې ورته ووایه نو کلمه به یا به بسم الله ووایي یا به څه بل څه شی ووایي. بعضې خو زمونږ د کم چې په دې عهدو باندې راغلي خلک دي د هغې نه تپوس وکړې د اسلام په باره کې، د مونځ په باره کې، مانځه کې اتحیات ویلی کېږي، مونځ کې قل هو ویلی کېږي، په مونځ کې دعای قنوت ویلی کېږي. تپوس ته وکړې جو اخواته بیا سودم تشین دی، د بعضې خبرو ته ضرورت نشته. دا خو مونږه ګورو اینو اورو، او اوس خو الکترانیک میډیا ده، هره خبره هغه د چا پټه نه پاتې کي، یارې خبرې ټولې خبرې بهر ته راوتلي. چې قل هو الله احد وایي نو څنګه وایي، چې انا اعطیناک الکوثر وایي نو څنګه وایي، چې بسم الله وایي نو څنګه وایي، چې کلمه وایي نو څنګه وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخوا ویلو لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام به پاتې نشي، تش نوم به پاتې شي. تپوس ته موږ مسلمانان یو،
زمانیا تر اوسه پورې شته هغه جانماز هم شته وي موږ په کور کې زما د نیا هغه جانماز شته هغه تسبیح ورسره هم شته نو په تسبو باندې په جانماز باندې په لوټه باندې څوک مسلمانېږي نه د مسلمانۍ خو ځان له کارونه و د مسلمانۍ خو ځان له عقیده وه هغه عقیده چې تپوس وکړې جو هلته کې هم خیر خیریت دی زمونږ کتابو د عقیدې قرآن کریم نو قرآن کریم چې تپوس دی وکړې وایي ما خو اسې اسم نه دی ویلی هغه الفاظ مې ولم نه دی ویلي چې بیا ته تپوس وکړې اخواته چا چې قرآن کریم ویل دی الفاظ یې ویلي هر څنګه چې ویلي صحیح دی او که غلط دي خو نه سنه سه ویلي نو چې تپوس دی اخوا ته وکړې څه د ترجمې څه د معنا څه د مقصد په دې باندې پوهېږي که نه نو نه اخواته خو خیر خیریت ته اخواته مال نه راځي ډګریانې یې څومره کړلي ما خو ډبل ایم ای او تربل ایم ای او پته نه څه شی او بي ایډ او پلان کې او ډینګې دا شیونه ټول مې کړلي خو چې د قرآن کریم په باره کې راشي د مسلمانۍ باره کې راشي جو هلته کې خیر خیریتي دا مسلمانی ده زمونږ ملک پاکستان هغه د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی جوړ شوی د اسلام په نوم باندې دی لیکن چې ګوره نو دغه حالت دغسې روان دي الله دې وچ پوچه موږ باندې خپل رحم کوي نو خبره ورانه ده دلته کې زمونږ بعضې خبره کیږي چې دا مسلمانان به کله کامیابیږي د دې د کامیابۍ وخت هغه دی چې کله د سحر مونځ هغه زمونږ د جمعې مانځه ته ورسېد جمعې مانځه کې دلته نور خلک راځي که نه اسمان نه راکوزېږي زمونږ د خپلې محلې خلک بنوي اسمان نه به راکوزېږي جومات هغه پورې ډکي د هغې دغه پورې پیزارځې پورې ډکي دا به د اسمان نه راغلي دا به زمونږ د خپلې علاقې د خپلې محلې خلک بنوي نو چې سهار مانځه کې وګورئ نو څومره وي نو دا یو سب په مشکل باندې کېدای شي ډکېږي نو څو پورې مسلمان دا وهل ټکول به خوري مسلمان به یې دغسې ښکته به څو پورې چې د دې حالات هغې ته نه دي رسېدلي او چې تپوس وکړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو فرمایلی چې د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ دا په منافقانو ګراني خبره دغسې ده که نه فضل اعمال کې هم شته دا خبره د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ دا په منافقانو باندې ګراني کم یو سړی چې هغه د سحر مانځله او ماسخوتن مانځله نه راځي دی دې په خپل دغه خبره باندې دغه طرف باندې ویریږي مسله ورانه په دغه ځای کې ده عام مونځونه هغه زمونږ په هر یو بالغ باندې هغه نر دی که ښځه ده په هغې باندې مونځ کول فرض دي مونځ چې نه کوې نو دا تبلیغیان شی وایي هغه مال نه راځي ما ته نه یادېږي راته نه حدیث کې چې کوم الفاظ دي هغې وایي اتیا حقه به په جهنم کې سوځي نو اتیا حقه بوله چې هغو ضرب ورکړلی نو هغه نه څه شیونه ترې جوړی درې اتیا لکه کاله او څه شی جوړی 2 کروڑه 2 اتیا لکه کاله دومره به په جهنم کې سوځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتیا حقه به په دې جهنم کې سوځي او یو حقب هغه د بعضې روایتونو کې چې راځي یو حقب د یو کال کله اتیا کاله نو چې دغه لبیا ضرب ورکوي جو خبره به کېدای شي دغسې جوړېږي نو چې دومره به سړی په جهنم کې سوځي د یو مانځه نه کولو په وجه باندې نو زمونږ خلک هغه په کم ځای کې روان دي زمونږ کشران په کم طرف باندې روان دي او مشران په کم طرف روان دي ځوانان په کم طرف روان دي چې کله یو سړی بالغ شو زمونږ یو کتاب دی په 2مه درجه کې ویل کېږي هغې کې دا خبره کړله لما بلغت 7 من عمري کله چې زه د خپل عمر 1 کال ته ورسېدم نو زما پلار ما ته ووی چې بچیا ته اوس 9 کالو ته ورسېدې نو 9 کاله اوس به ته مونځ کوې اوس به مونځ نه پرېږدې
خو چې کله لسو کالو ته ورسېدی او مونځ دې بیا نه کاو نو بیا به ته په دې باندې وهل خورې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویلي کله چې یو سړی مونځ نه کوي د لسو کالو نه اوچت شو دی مونځ نه کوي د مشرانو له پکار دی چې دی وهي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو تاسو نه نگهبان دی، هر یو تاسو نه مشر دی، هر یو تاسو نه ذمہوار دی او د هر یو نه د خپل ماتحت باره کې تپوس کیږي. نو که پلار دی د خپل ماتحت باره کې تپوس بکیږي، مور ده هم به د هغې نه ماتحت باره کې تپوس کیږي، بل د کور مشر دی د هغه نه بکیږي. دلته کې زمونږ کلی دی، د دې کلی یو مشر به ممبر به سبل مشر به د هغه نه به د ثابت کلی تپوس کیږي. زمونږ خو چې کور په لحاظ سره وګورئ، مونږ قرآن کریم کې چې الله رب العزت وایي اقیموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ابتدا کې چې کوم راځي نو هلته کې زمونږ علما دا لیکي چې مانځه له ترویج ورکول، د مانځه بازار ګرمول، مونځ په اعتدال ارکان سره کول، مونځ داسې طریقې باندې کول چې په کور کې څوک بې لمانځه پاتې بې مانځه پاتې نشي. چې کور کې هر یو سړی مونځ کوي نو دې ته به یقیمون الصلاة ویلی کېږي. او که نه دا مولوی صاحب دی نو مولوی صاحب خو ښه منځګزار دی خو اقامت د مانځه نشته. ګورئ ولې کور کې چې وګورئ نو خلک مونځ نه کوي. تبلیغي صاحب چې وګورئ نو دی په خپله خو ښه سړی دی لیکن کور کې ښځه ده، په کور کې لونه دي، په کور کې زامن دي، هغې مونځونه نه کوي. نو یو مونځ یې په ورځ کې پرېښودی دی نو دیم هغې شي کې نه دی شامل. ښه قرآن کریم کې چې الله وایي هدى للمتقین الذین یقیمون الصلاة، متقیان هغه خلک دی چې هغه به مونځ قایموي چې په ما کور کې به یو تن هم بې مونځ نه پاتې کېږي. نو که دغه وګورئ نو هغه اولنۍ خبره مې کړې وه ولا یبقى من الاسلام الا اسمه. اسلام بنئ تش نوم بی، نوم شته اسلام نشته. اسلام خو به اسلام چې ګورئ نو په بل ځای کې به ګورئ. برطانیه کې به یي چېرته اسلام، په بل ځای کې به یي لیکن چې ګورئ دلته کې نشتي. یو تنو تللی برطانیه ته لاړ وی هلته کې تللی وم مسلماني وه خو مسلمان پکې نه و. بیا چې رالم دلته کې نو مسلمانان وو خو مسلمانی نه وه. نو خبره یوازې اسلام هغه د مانځه نوم نه دی چې دی مونځ کوي، یوازې دی روژې نیسي، یوازې دی دغه کله چې د حج وخت راشي حج پې فرض دی جو حج وکړي او زکات ته هغه ورکړي، یوازې دغه څلور کارونه نه دي. نه نور کارونه د یو بل سره معاشره ده. معاشره ده یو کور دی، په یو کور کې ګڼ خلک اوسیږي، په دې کې مور شته، په دې کې پلار شته، په دې کې رونه خویاندې شته، په دې کې بچي شته. د دې یو بل سره گزاران به څنګه کېږي؟ د پلار په بچو باندې حق دی نو د دې بچو هم په پلار باندې حق دی. د ټولو نه اول چې کله وړوکی پیدا شي نو په مور و پلار باندې حقونه دی یو وخت پورې. کله چې دی یو حد ته ورسي بیا د دنه د مور و پلار هغه حق ختم شي. وس به دی د مور و پلار خیال ساتي. هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو خپل اولاد له ښکلي نومونه ږدئ چې قیامت په ورځ باندې تاسو د خپلو پلرانو په نوم باندې به رابللی کېږئ. پلار په نوم باندې به رابللی کېږي یو د پلانکې د پلانکي زوی. څوک چې بله خبره کوي د مور هغه خبره غلطه کوي. حدیث کې صفا دغه راځي د مور په نوم نه د پلار په نوم باندې به رابللی کېږي. یو عیسی علیه السلام دی چې هغه په باره کې
قرآن کریم کې هم داغه نوم چې اخلي نو عیسی ابن مریم هغه تذکره کوي، داغه نه علاوه څومره چې دي هغه ټول د پلار په نوم باندې رابلل کېږي. او زمونږ اسلام کې دغه ده چې کله هلته کې بل ځای ته لاړ شي نو هلته کې به یي، ولې هلته کې پلار نه معلوم، مور معلوم وي. او دلته کې خو زمونږ الحمدلله سنه اسلام شته، اسلام شته، نوم شته. نو خبره مې بل طرف ته کلاړم ورسېده ویم به که نه چې هلته کې اسلام څه مسلماني وا خو اسلام پکې دا مسلمان پکې نه و، او دلته کې مسلمانان شته خو اسلام پکې نشته. خبره لګوډې اوږده ده ګورو. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کولا، لا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کریم به پاتې نشي، تش رسم به پاتې شي. رسم قرآن کریم څه دپاره راغلی و؟ هغه هو د معاشرې د صحیح کولو دپاره راغلی و. قرآن کریم چې معاشره صحیح کوي نو هله به یې صحیح کوي چې سړی خو ځان مطلب باندې پوه کړي. نو مطلب باندې خو موږ ځان نه پوه کوو هر څوک چې دی. قرآن کریم په موږ باندې حقونه دي چې کله یو سړی مسلمان دی نو څلور حقونه دي د قرآن کریم موږ باندې. یو د قرآن کریم چې سړی مسلمان دی نو قرآن کریم به دا مني چې دا د الله کتاب دی. ایمان راوړل په قرآن کریم باندې دا اولنی حق دی، نو دې باندې سړی مسلمانېږي. بیا وروستو د دې الفاظ زده کول دا یو حق دی، د دې معنا مقصد زده کول دا دویم حق دی، بیا په دې باندې عمل کول دا دریم حق دی، او څلورم دا بیا نورو ته رسول دا څلورم حق دی مسلمانۍ نه وروستو. او که ابتدا نه یو شمار کې دا 15 حقونه دي د قرآن کریم چې دغه حقونه هغه تا نه ادا کړي نو ته به د قرآن د اسلام نه څه خبر شوې. صحابه کرام وایي تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، موږ اول ایمان زده کو بیا یو قرآن کریم زده کو. نو ایمان زده کول څه دي؟ سړی راغی سوی لا اله الا الله محمد رسول الله یوې، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله یوې، د مسلمان شو. وس د دې نه وروستو د دویم کار بسئ، دویم کار به د قرآن کریم ویلی، د قرآن کریم زده کولی. زمونږ هنا دی به اے بی سی ډي خو به زده کوي، دی به سکول خو زده کوي، سکول به وایي، دی به په سکول کې ډګریانې خو به اخلي، لیکن د قرآن کریم الفاظ ویل یا د قرآن کریم د الفاظو نه وروستو څه نه څه خو کېږي، خدمت کېږي، لیکن د دې ترجمه د دې تفسیر د دې مقصد زده کول دا موږ باندې لازم دي، فرض دي. زمونږ عام چې ګورئ هغه د دې نه د سره خبر نه دي، مسلمان دی لیکن ډېر داسې دی چې قرآن کریم هغه الفاظ به علم نه ورځي. او دا میاشت چې کومه روانه ده تقریبا 2 حصې ختمې شوې. اوله حصه د رحمت وا، دویمه حصه د مغفرت وا، او دریمه حصه جو بل ورځ نه شروع کیږي هغه د اور نه ازادي ده. الله رب العزت دې ټولو کې کم چې الله رب العزت کم څه ورکوي الله دې موږ ټولو له راکړي. لیکن خلک خبره کوي د بوډۍ زوی څه خو بویه که نه، نو موږ له هم څه پکار دي، موږ له څه پکار دي، موږ څه چلو کو. دقسې یوازې په ناسته باندې نه کېږي، د دې روجې د دې هم څه کارونه دي. روجه چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نه بیبیانې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملا مضبوطه وتړله. کله چې سړی او پیټه وړي خلک ملا پسې مضبوطه وتړي، باقي نورې خبرې هم کېدې شي. نو ملا تړلو د لنګ تړلو مقصد څه دی؟ یو مقصد دغه دی چې مستقل د ورځې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم محنتو
یو د قرآن کریم په باره کې چې قرآن کریم به اړاو د جبرئیل علیه السلام سره، قرآن کریم یې اړاو. کله چې آخري د وفات وخت نه مخکې کوم رمضان و په هغې کې 2 پیرې اړولی و، نو قرآن کریم د هغې تعلق د رمضان سره دی. الله وایي ما په رمضان کې دا قرآن کریم نازل کړلی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بیا وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر، دا ما د قدر په شپه کې د لیله مبارکه کې نازل کړلی. هغه لیلة القدر هغه د 1000 میاشتو نه بهتر دی. دغه یوه شپه په دې کې سړی عبادت وکړي، د یوه شپه لیلة القدر د 1000 میاشتو نه بهتره ده. ساعت 83 کاله او لږړې میاشتې په لپاسه جوړیږي. لکه سړی چې دومره عبادت وکړي، الله رب العزت په دې معمولی کارونو باندې نیکیانې ورکوي، لیکن موږ له هم څه پکار دي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ به کوو، تراویح به کولې، نو یو پیرې جمع وکړه، بل پیرې وکړه، په 3 یا په 4 باندې راونه وته. خلکو ټوخي کول، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم راونه وت. په سبا باندې خلکو ته ماته پته وه تاسو راغل وئ، ستاسو هغه مینه محبت هغه شوق ما لیدو، لیکن زه راونه وتم دې دپاره چې داسې نه چې په تاسو باندې دا فرض شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ باندې یو شفقت و، په خپل امت باندې یو شفقت دی چې داسې نه چې دا فرض شي. که فرض شي او سړی نه کوي خو غټ ګناهګار به وي، که یوازې تراویح ونه کړي نو ګناه خو دی، لیکن هغه ګناه لږ دی، او چې فرض شي او بیا یې نه کوي نو بیا به ډېر ګناه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ځان له کوئ، ځان له خپلو کورونو کې کوئ. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې رستو چې کوم و هغې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی خلک یې ولیدو، څوک لګیا دي ځان له کوي، څوک په کور کې کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څه افراط تفریق غونته کې ده. اتفاق او اتحاد هغه پکاري. نو زمونږ ډېر کارونه داسې دي چې هغه اتفاق او اتحاد طرف ته دعوت ورکوي. جماعت ته په جماعت کې مونځ کولی کېږي، دا ټول د اتفاق او د اتحاد دی. او راشئ په یو ځای کې ودرېږئ، په یو امام پسې ودرېږئ، دا اتفاق او اتحاد دی. اتفاق او اتحاد چې خرابېږي نو بیا به هر یو سړی څوک به ځان لمونځ کوي، څوک به څه کوي، څوک به څه کوي، څوک به وروستو راځي. نو که دغه افراط تفریح په دې دین کې وی نو دا وخت به نه مقرر کېږي، دا وخت ولې مقرر شوی دی؟ که نه نو د ماسخوتن مونځ د سهاره پورې کېږي او د چا په نسبت باندې پکې د 3 حصې پورې کېږي. د 3 حصې پورې د شپې 3 حصہ دا د ماسخوتن د مانځه ټیم دی. اخواته بیا د ماسخوتن مونځ کېږي خو دا ټیم نه دی وي، بعضې علما پکې دغسې وي، او بعضې وایي نه د سهاره پورې د دې ټیم دی. بهرحال که وایي د 3 حصه ووایي نو 3 حصه خو ځان له 1.5 ګنټې دي، په دې کې دا یو ټیم مقرر شوی دی چې دا په 8 بجې باندې به ودرېږو. ولې؟ دا اتفاق او اتحاد طرف ته دعوت ورکوي چې هلکه ټول خلک به ځان وزګاروئ، ځان به دې ته رارسوئ. دې وجې نه د دغې اتفاق اتحاد خرابولو په وجه باندې علماء ووی چې څوک 2 جمع کوي دا مکروه ده. ولی اتفاق اتحاد خرابېږي. بیا د اختر مونځ دی په هغې کې چې وی دا ټول خلک را جمع شي، په یو عیدګاه کې را جمع شي، عیدګاه کې یو کوي جماعت هم پرېږدئ، عیدګاه ته ټول را جمع شي او په یو امام پسې ودرېږئ او دا اختر دا مونځ وکئ. سنت طریقه دغه ده. اوس خو زموږ مشکلات دي، مشکلات دغه دی چې هلته کې ځای نشتي، یا ځای شته چې زموږ د دې علاقې هغه حالات داسې دي چې کله باران او کله خورخي او کله سی او کله سی جو بیا به دغه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې بعضې اعذارو د وجې نه په جومات کې کړلی، لیکن چې کله عذر نشته
نو په جماعت کې نه دی کړی، اختر مونځ یې جماعت کې نه دی کړی. نو زمونږ اتفاق او اتحاد ثابتولو دپاره دا ټول دی راوځي او یو ځای کې دا په یو امام پسې دی ودرېږي چې دا اتفاق او اتحاد او د خلکو ته ښکاره شي. د څه دی شو پاور چې ورته وایي که نه، نو اختر په ورځ باندې وړوکي اختر او لوی اختر په ورځ باندې دا شو کول پکار دي چې دا مسلمانانو هغه شو پاور وشي، خلکو ته ښکاره شي پلان کیږي کې مسلمانان دومره په جوش او په خروش سره راوتلي او مونځ یې کړلی د اختر. دغسې زمونږ نور کم کارونه چې دي هغه ټول اتفاق او اتحاد طرف ته دعوت ورکوي. نو اول کې یوه خبره راغله چې تاسو دا جماعت چې جوړ کړی نو هم خبره مې وکړه اتحاد او اتفاق. الله رب العزت ته ستاسو دغه اتفاق او اتحاد همیشه دپاره ولري. زمونږ مسلمانان په پښتنو کې یوه خبره دایي یو تنو وی ما خوب ولیدو 3 کوهي دي، په هغه 2 کوهو باندې ملائک ولاړ دي، په یو کوهي باندې ملائک نشتی. په هغې کې دا خلک راخیږي دا اور یې راوخیږي، نو دې ځینې دا ملائک چې دی نو هغه ته ولاړ دي، هغه له دکه ورکوي بیا یې کته واپس یې ولیږي. هغه بل ورته وی دا پښتانه دا یو چې دی که نه په یو دا یو کوهي کې په دې کې پښتانه و دې د ملائکو ته بیا ضرورت نشته، ولې دا خو بیا د یو بل د خپې نه نسي ته چېرته ځې هلته کې چې هغه که چوت ور راخېجاو که نه نو هغه به یې نیو چې هلته ته چېرته ځې هلته کې موږ سره ښکته کښېنه. نو اتفاق او اتحاد پښتنو کې دا ګرانه خبره یي، لیکن خبره داسې ده چې مسلمان هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه ځان دپاره څه خوښوي نو بل دپاره به هم هغه خوښوي. ځان دپاره سړی چې څه خوښوي که ځان له سړی آرام خوښوي، ځان دپاره سړی جنت خوښوي، ځان دپاره سړی مال او دولت خوښوي، ځان دپاره سړی د تکلیف نه بچ کېدل خوښوي، نو دا به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ځان دپاره چې څه خوښوي بل دپاره خوښ نه کې دا مسلمان نه دی. نو موږ له خو یو دغه پکار دي اتفاق اتحاد په خپل ځای باندې برقرار ساتل پکار دي. بل او خبره ده اتفاق او اتحاد د اسلام د طرف نه دا دی چې کله یو سړی جماعت ته راځي، جماعت ته راغی د ټولو نه اول چې کوم سره راغی هغه دلته کې ودرېږي، دویم چې راځي هغه ښی طرف ته کښېني، دریم چې راځي هغه ګس طرف ته کښېني، څلورم چې راځي هغه دې ښی طرف ته کښېني. په دې طریقې باندې دا سب به داسې ډکېږي او دا به داسې ډکېږي، سب ډک شو بیا ورپسې شاته نه. دا اتفاق او اتحاد دی. اتفاق او اتحاد چې خرابېږي په څه باندې خرابېږي چې هلته کې زه دا جومات خو ما جوړ کړلی، په دې کې ما پیسې لګولي او په دې کې خو زما د نیکه ما په نیکه توښه ده دې کې نو دا دعوه زم کومه زما هم پکې د نیکه توښه شته. نو زه چې راځم نو زه په دې ځای کې ودرېږم، امام پسې به ودرېږم، که دلته کې څوک ولاړ و لته به ورکوم خوښه او که یو سړی توښه جومات د الله کور دی، چې د الله کور دی نو په دې کې به ښه او دغه پکې نشته. کم یو سړی چې راځي په دقې طریقې باندې طریقه به دغه بس مولوي صاحب چې کله راځي تاسو محراب کې لار پرېښودی وه جو ښه به وه مولوي صاحب به داسې راتو. طریقې کار د اسلام دا دی. اوس مولوي صاحب د هغه طرف نه راځي نو چې کله د کم سب نه را اوړي هغه سب به پاسي. طریقې کار دا دی هغه سب ته راورسېد هغې نه راواغو هغه به پاسي، هغې نه دې خوا ته راواغو هغه به پاسي، دې خوا ته چې کله خپل محراب ته راورسېد نو دا اولنی سب به پاسي. طریقې کار دا دی چې کله د قبلې طرف نه راځي نو چې څنګه خپل ځای ته راورسېد ټول به په یو ځای باندې پاسي. نو چې کله اتفاق او اتحادي ولې دا مولوي صاحب چې راځي که نه نو بعضې وخت کې یو سړي ذهن کې زما د خپل ذهن خبره ده څه کتابي خبره نه ده چې کله سړی راځي نو د ځان لا یوه لار د هغه ځای نه سیکلي زه به داسې ځم او چې کله دا بل سړی وړقېږي یا امام به ودرېږي چلو کوم اوس ما خو ځان له چې کومه لار دغه کړې وه نو اوس دی به ولاړې څو پورې چې دا سړی صحیح شوی نه وي اوس
دی پاسېدلی نه او د بیا شاته کتلی نه او د امام ته ځای ورکړی نه لار ورکړی نه امام ولاړ یې هلته هسې زما خپل د ذهني اختراع ده کېدای شي زه پکې غلط یم خو لیکن حکم شرعي دغه دی چې راځي نو هغه سب به پاسي چې که هغې نه راواغوخ نو هله به هغه پاسي دویم نه راواغوخ نو هله به پاسي دریم نه راواغوخ نو هله به پاسي چې کله د خپل محراب ته راورسېد نو اولنی سب به پاسي خبره کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه رسم به پاتې شي نو قرآن کریم خلق لګیا دي ترجمه نه کوي تفسیر نه کوي مقصد نه کوي عمل پې نه کوي صرف تش سره ختمونه دي څوک لګیا دي مړی پسې ختمونه کوي څوک لګیا دي په خبر تاسو ما په خیال کې لکوټې خبر زما اوږده شوه که څه ها نه ده اوږده دا خبره ما باندې څه دی دا خبر هر څوک چې خرابوي که نه نو لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ورپسې خبره کوي نو قرآن کریم خبره مې کوله قرآن کریم په باره کې رسم به پاتې شي نو خلک به څه کوي قرآن کریم هغه به په قسمونو کې ورکوي قرآن کریم هلکه ستا زما استاد دغه کیس دی د پټي کیس دی د برید کیس دی قرآن کریم په سر باندې کېده داسې لاړ شه ته چې لاړې زما منظور دی دا د دغې پاره پاتې دی قرآن کریم د قسمونو لپاره پاتې دی یا قرآن کریم د دغې کور جوړ شو او یا